انتهایی محترم مسلمانانو ورونو او خویندو، یقینا ډیره د خوشحالۍ موقع ده. د الله رب ذوالجلال کرم دی، احسان دی چې ستاسو په دغه پسمانده علاقه کې تاسو ته دلته حضرت مولانا اسرار صاحب حفظه الله او حضرت مولانا زیشان صاحب حفظه الله تاسو ته دلته د تفسیر د قرآن مجید د ترجمه او د تفسیر ختم وکړو. یقینا لوی لوی خارونه دي، لوی لوی علاقې دي، هلته ګڼو علما کرام هم اوسېږي، خو دغه توفیق دغه سعادت الله رب ذوالجلال کومو خلکو ته ورکوي چې هلته دغه علاقې علما بیدار وي، خپل خلکو ته د الله رب ذوالجلال دغه کتاب قرآن مجید را واخلي او هغوی ته تفسیر د قرآن وکړي، ترجمه د قرآن وکړي. محترمو زموږ خلکو خو سوچ دا دی چې د قرآن مجید الله را لیږلی دی، دا د یو برکت کتاب دی، بس دا به سحر راخلو ښکلو به ماښام ماسخوتن چې اوده کېږو راښکو ښکلو به د ده سره به دغومره محبت ساتو. خو نه محترمو قرآن سره به دغه محبت هم ساتو، ښکلول د قرآن هم ثابت دي، تلاوت د قرآن مجید به هم کوو، لیکن اصل مقصود محترمو هغه دی دا دی چې موږ د الله دغه کتاب را واخلو، په دې باندې ځان پوه کړو چې دا د څه دپاره راغلی دی. الله رب ذوالجلال په دغه کتاب قرآن مجید کې موږ ته څه وایي، دا به هله کېږي محترمو چې کله موږ دې کتاب ته کینو د دې ترجمه ووایو، په دې ځان پوه کړو. چلو که زده کولی نه شي، عمر دې زیات شوی دی، کې خو نه ورته که نه چې دغه قرآن خو واوره، دغومره وخت خو د الله کتاب ته ورکړه. تاسو کله سوچ وکئ، یو سړی وي د خپل یو ورور ته خپل یو بچي ته خط راولیږي بهر نه، په هغه خط کې ده ته لیکل کړي وي، دی د پلار یا د ورور په خط باندې خو ځان پوهه نه کړي، لیکن د محبت په طور دا خط را واخلي، د سرو زرو ښایسته قاش ورته جوړ کړي، په هغې کې بند کړي، ډېر خرچه ور باندې وکړي، سهار یې هم راښکي دا ښکلی، ماسخوتن یې هم راښکي دا ښکلی، لیکن په دې ځان پوهه نه کړي. نو یقینا تاسو خپل سوچ وکئ، دا چا چې ورته دا خط را لیږلی دی هغه که کله راشي د ده د عمل نه خبر شي، په دې به خوشحاله نه شي، خفه به شي، ده ته به وایي چې زما د خط ته به تا سره زنم نه ور اغوستلی، د سرو زرو نقشو نګار به هم دې نه کولی، خو زما خط به دې راغستی وی، په دې باندې به ځان پوهه کړی وی. همدغسې دا د الله کتاب دی، د مونږ او تاسو ته راغلی دی چې مونږ او تاسو په دې باندې ځان پوه کړو چې د الله دغه کتاب مونږ نه څه غواړي، دا مونږ ته څه ویل غواړي. نو چې کله مونږ د دې ترجمې ته کینو، د دې تفسیر ته کینو، د هغې نه پس به مونږ او تاسو په دې باندې پوهېږو. نو تاسو ډېر بختور خلک یې چې الله رب ذوالجلال ستاسو په دې علاقه کې. محترمو دغه آخریني صورتونه دي پرېښي دي، چونکې دلته عوام الناس هم ناست دي، زه به د هغوی د ذهن مطابق مختصر تفسیر اسانه ترجمه ستاسو په وړاندې عرض کړم، بیا به یو څو ضروري خبرې وکړم، نور تاسو ته مکمل قرآن مجید ترجمه تفسیر شوی دی. انشاءالله دغسې څه قسمه خبرې به نه وي پاتې چې هغه دې تاسو ته نه وي کړي. محترمو د آخریني دو صورتونو ته معوذتین ویلی کېږي. دا صورتونه د دې په باره کې اختلاف دی چې دا مکي دي که مدني دي. د مفسرینو یوه ډله وایي دا مکي دي، دویمه ډله وایي دا مدني دي. علامه علوسي رحم الله روح المانی کې لیکلي دي، هغه وایي غوره او راجح خبره دا ده چې دا صورتونه مدني دي، ځکه په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د سحر او جادو خو هغه واقعه ذکر شوې ده، هغې ته اشاره شوې ده، او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جادو او سحر چې شوی هغه مدني دور کې شوی، هغه د لبید ابن عاصم یهودي لوڼو کړی او دا په مدینه منوره کې شوی. د دې وجې نه علامه علوسي رحم الله ترجیح دې ته ورکړې ده چې دا صورتونه مدني دي. دویم نمبر محترمو له مخکې صورت سره ربط څه دی؟ نو تاسو ګورئ سورة الاخلاص کې د توحید ذکر وشو، او توحید د هغه خزانه ده، کله چې د انسان سره دغه خزانه ورسره وي بیا د انسان دشمنان هم زیات وي. زما د طالبۍ وخت و، زه یو ځای کې مونږ راووتو، زه هم یو بل ملګری و، یو هوټل ته ورغلو چای م څښو، یو کاکا زمیندار سړی و، دی یو خبره بل کس ته هغه ورنه تپوس وکړو، نو دی ورته جواب ورکوي. کله کله د عوام الناس چې وي
د دیو په جبه باندې الله دغسې خبره جاری کی چې یقین وکړه لوی لوی علماو په ذهن کې هم دغه خبره د وخت نه وي. امام الله سر مولانا نور شاه کشمیری صاحب رحمه الله فیض الباری کې لیکلي دي، ویل یو زمیندار کاکا و، یو چا ورنه تپوس وکړ، ورته وایي کاکا د عذاب او ثواب چې وي انسان چې کله مړ شي نو د عذاب د قبر چې دی دا به روح ته وي که بدن ته به وي که دواړو ته به وي. مولا کشمیری صاحب رحمه الله فرمایي زه ورته ودرېدم چې دی څه جواب ورکړي دا مې سړی. نو دی ورته جواب ورکړي چې ګوره زه تا ته یو مثال وایم، زما دا باغ دی، زه راغلم یو کس غلا کوله، دوه کسانو، دا یو په خپو باندې شلو، دا یو په سترګو باندې ړونو، دا کم چې په سترګو ړوند و دا په خپو روغ و، او دا کم چې په خپو روغ و دا په سترګو ړوند و. نو دا ړون لګېدلی دی، دا شلی په خوږه کړی دی، د ورته لار ورښوده زما باغ ته راغلي، دلته یې غلا کوله. ما چې کله دا دواړه ونیوه نو زه به اوس کوم یو له سزا ورکوم، که دې شل له سزا ورکوم، خدای ما ته وایي زما خو خپې نشته دی، زما خو قصور نه و، زه خو ده راوستی یم. او که دې بل له سزا ورکوم هغه وایي یاره زما خو سترګې نشته دی، زه خو ستا باغ ته هم ده راوستی یم، ده راته رهنمایي کوله. ورته وایي ته ووایه زه به کوم یو له سزا ورکوم؟ دی ورته وایي دواړو له به سزا ورکړي، ځکه دا ړون بغیر د شل نه نشو راتلی، دا شل بغیر د ړون نه نشو راتللی. دغسې دا د روح او د بدن مثال دی. دا روح بغیر د بدن نه څه شی نه دی، او د بدن بغیر د روح نه څه څیز نه دی. د دې وجې نه عقل هم د دې خبرې تقاضا کوي چې د من نه وروسته سزا او جزا دا به دواړو ته وي. ځکه دنیا کې که بد عمل کړی دی یا نیک عمل کړی دا دواړو کړی دی، یو نه بغیر که سړي نه روح لاړ شي بدن هېڅ نشي کولی، صرف روح هم څه نشي کولی. د دې دواړو نه چې دا دواړه یو ځای شي بیا دې یو کار کولی شي، دا بد کار یا ښه کار. نو دغسې کله دا هم ډېر ښه جواب وکړي. د هندوستان کې حضرت مولانا یعقوب نانوتي صاحب رحمه الله دارالعلوم دیوبند صدر المدرسین و، دی وایي هغه وخت کې چې عیسایان لګیا و هندوستان کې تبلیغ کې 1857 نه بعد یو ځای کې یو عیسائی ملا په دې لګیا و چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. نو دې ځای کې څوک علما نه وو په د مجمع کې، یو سمیدار سپینګیری ورته پاسېدلی دی، ورته وایي وایي دا راته ووایي چې د الله عمر څومره دی؟ اوس الله خو ازلي دی ابدي دی، د هغه لپاره نه ابتدا شته دی نه انتها شته دی. هغه ورته الله ازلي دی ابدي دی، دی ورته ګوره زه ازلي ابدي نه پېژنم، بس ما ته دومره ووایي چې څومره عمر به وي، 1 کروڑ کاله به وي. هغه ورته وایي بس دغسې ووایه. دی به غریب هغه ورته لا جواب وایي چې اوس دلته څه جواب ورته وایي دغسې وایي چې کروڑونه کال عمر به وي. هغه ورته وایي ښه. وایي ګوره زما 15 کاله عمر دی، زما 10 بچي دي، د الله کروڑونه کال عمر شو به د هغه یو بچی شو. د الله دپاره چې ګوره کم صفت ثابت دی هغه کامل ثابت دی. د مونږ لیدل کوو، اوس انسان چې دی دی هم بصیر دی، الله هم بصیر دی، خو مونږ تاسو ته ګورم شاته مخکې وروسته زه بره ښکته نه شم کتلی. الله تعالی نه به یک وخت دا ټول هر څه الله ګوري استفاد نشي کړی، د هغه دپاره هر صفت کامل ثابت دی. نو ورته وایي ته چې د الله دپاره د اولاد د صفت ثابت دی نو بیا یو بچی ولې ثابت دی؟ الله دپاره خو ته کمزوري او عجز ثابت کو، اخري زمانه هم کمزوری کو، زما په 15 کاله کې 10 بچي شوي دي او د الله تعالی په دومره عمر کې یو بچی شوی دی. نعوذ بالله. نو دا کاکا ورته وایي خبره مې دې پورې کوله، ورته وایي یار چې ګورې نن سبا خلک د خبرې کوي، وایي غلا مسلمان کوي، ډاکه مسلمان کوي، دوکه مسلمان کوي، 2 نمبري مړه چې بس څه دي مسلمان کوي. او مونږ خلک کله کله به دې کې کفر ته لاړ شو، الله دې زمونږ حفاظت وفرمایي. مونږ کله کله اسلام ته دا قسمه نسبت ګیرې ته وګو، ګوره ګیرې پرېښي دی او دا کارونه کوي، ګوره پټکۍ په سر دی او دا کارونه کوي. ګوره کله کله مونږ د دین او د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو استهزا وکړو په دې طریقې سره. نو هلکه ده ته دا ګیرې ویلي دي چې ته دا کار کوه، یا ده ته د اسلام ویلي دي چې ته دا کار کوه. دا نسبتونه چې مونږ کوو دا غلط کوو. په دې سره کله کله سړی استهزا د دین وکړي، د اسلام وکړي، د ګیرې وکړي، د پګړۍ وکړي، په دې سره انسان د اسلام نه خارج شي سره. نو بهرحال هغه کاکا ته وایي یاره چې دا 2 نمبري د مسلمانۍ کوي. هغه ورته وایي تا ته یو خبره وکړم، وایي ګوره یو وران کنډر وي که نه دې ته ډاکو نه راځي، ډاکو هغه کور ته راځي چې په دې کې څه وي. نو کافر مثال خو د وران کنډر دی، په دې شیطان څه کوي؟ د مسلمان سره نعمت د ایمان ور سره د دولت د شیطان زور په ده پسې دی. نو بهرحال عرض مې وکړو
چې په تیر صورت کې د توحید ذکر و چې کوم یو لوی نعمت دی او خزانه ده چې په دې سره انسان نجات یقیني کېږي او انسان ته جنت ملاوي. نو دشمنان خو ډېر دي شیطانان، هغه د انسانانو په شکل کې د شیطانانو په شکل کې دي. دا د انسان نه دغه نعمت لوټ کول در غواړي. دا نه غواړي چې د انسان صحیح سالم د دې دولت د دې خزانې سره خپل منزل مقصود ته ورسي. دې وجې نه دشمنان ډېر وي. نو په تیر صورت کې هغه نعمت او خزانه ذکر شوله، نو په دې صورت کې د حفاظت طریقه کار ذکر کیږي چې تاسو به د حفاظت څنګه کوئ. او دویم نمبر د دې صورت شان نزول دا و، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار و ډېر زیات، او دا بیماری اوږده شوه. روایتو کې اختلاف شته دی. یو روایت دا دی چې 6 میاشتو پورې په نبي علیه السلام په بدن مبارک باندې د اثرات د بیماری. نبی علیه الصلاۃ والسلام ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی فرمایي په دینی کارونو کې څه قسمه زیاتې کمې نه راغلی، اثر نه پرېوته. البته دنیوي امورو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام څه اثر پرېوته و. یو کار به نبی علیه الصلاۃ والسلام نو کړی، خیال به دا ما کړی دی. مثلا روټۍ به نه وخوړلې، خیال به دا ما خوړلې ده. دنیوي امورو سره د تعلق دینی امورو سره نه وي. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ودو چې پاسېدو د انبیا علیهم السلام خوب خو وحی وي. ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی ته وایي ویل ما ته الله خپله بیماري راوښودله. د الله رسوله څه بیماري وه؟ ویل 2 فرشتې راغلي وي. یو فرشته مې سر ته ناسته وه، یو فرشته خبو ته ناسته وه. دا یو فرشته د بل نه تپوس کوي، ورته په ده څه شوي دي؟ هغه ورته دا بیمار دی. ورته یې د څه بیماري ده؟ ورته په دې باندې چا سحر او جادو کړی دی. ورته وایي چا پې کړی دی؟ ورته لبید ابن عاصم او د هغه لوڼو پې کړی دی. په څه کې کړی دی؟ دی د کجورو پاڼو د ګمنځ هغه کې یختان دا یو ځای کړي دي او په دغه کې کړي دي. ورته کوم ځای کې کړی؟ ورته بیري زروان دا یو کوی نامه ده، په هغې کې دا سیس پروت دی، هلته یې کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیدار شو، ځان سره صحابه واخیستل، دی کوی ته ورغی او د دې کوی نه هغه سیس راوویستلو. صحابه فرمایي ویل په دې کوی کې د اوبه د دې دا رنګ بالکل بدل شوی و. بیا دی چې راوویستل لرې کجورو د پاڼو یو غلاف ورته جوړ کړی و او په دې کې د ګمنځ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ویښته مبارک حاصل کړی و. په دې کې غوټې ورکړې وې، ستنې پکې ورکړې وې، 11 غوټې 11 غاښونه وو، په دې کې غوټې ورکړې وې او ستنې پکې ورکړې وې. خطرناک قسم سیر جادو یې کړی و. دی چې راوویستلو دا صورتونه نازل شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام به دا یو حیات وایو او یو غوټه به یې کولاول. کله چې دا ختم شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمیل زه داسې محسوسوم وایي چې زما د بدن نه غر لرې شو، بدن مې کولاو شو. بیا صحابو نبي علیه الصلاۃ والسلام نه اجازت وغوښتلو چې دا موږ ته راوښیي چې ختم یې کړو. خو نبي اسلام د خپل ذات په حوالې سره چاته تکلیف کله نه دی ورکړی. سحر جادو محترمو دا یو خطرناکه بیماري وي. دا د انساني عوارضاتو نه دی. ګورئ څنګه چې پیغمبر، چونکې زموږ خو عقیده ده رسول الله پیغمبر چې وي د انسان وي، په اعتبار د ذات سره دا بشر وي، انسان وي. څنګه چې باقي نور قسم بیماری راځي، دغسې پیغمبر باندې د سحر جادو سره تم کېدی شي. او سحر جادو دا یو خطرناک څیز وي. کله کله انسان بیمار وي، د بیماری پته نه لګي او بدن کمزوری کېږي. ته به دوایي خورې، دوایي کار نه کوي، ټیسټ به کوې، هغه بیماری ښیي نه. کله چې دغسې حالات تا ته محسوس شي، ته پوه شې د سحر جادو اثرات دي او د دې بیا خپل علامات هم ښیي علما. خو برحال دا صورتونه چې دي د هغې لپاره علاج دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په پابندۍ سره دا صورتونه ویل. صحابه کرامو ته نبی رسول فرمیل ما ته الله داسې صورتونه راکړي دي چې دا په مخکې تورات انجیل زبور کې نه و نازل شوي، هغه دا صورتونه دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر اهتمام کو دا قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد او دا اخرني 2 صورتونه، سحر 3 پیرې، ماسخوتن 3 پیرې چې بسترې ته به راغی دا به یې وویله. په د لاسونو مبارکو به یې دغسې کړله، په د خپل ټول بدن چې کوم ځایونو ته به لاسونه رسېدل دا به یې راښکله وبې. مګر تر دې پورې کله چې بیمار و، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شو ویلی. عائشہ رضی الله تعالی فرمایي ویل ما وویله او د نبي علیه السلام په د لاسونو مبارکو باندې مې وفړله، هغه لاسونه مې د هغوی په بدن باندې راښکله. نو موږ ته تعلیم راکړی شوی دی چې د سحر ماښام وایو که یو سړی په پابندۍ سره سحر ماښام دا وایي، انشاءالله الله به دا د سحر او جادو د مرض د اصطلاحاتو نه ساتي. سحر جادو سړی دا صورتونه وایي، دغسې نور صورتونه دي
یا تاسو کو وګورئ د شیخ زکریا صاحب رحمه الله په ذیلمال چې چا لیکلی د منزل لیکلی دی هم که سړی ده وایي دا ډېر مجرب دی بیا به سړی د بد نظرۍ نه د سحر جادو د دې څیزونو نه به انسان محفوظ وي کنې سړی یو عالم ته رجوع وکړي او پوه عالم ته هغه نه د علاج زده کړي خو دغسې ده نن سبا ډېر کسبګر هم ناست وي تعویزګر چې هغوی دوکانونه ځان ته کولاو کړي هم په دې نوم باندې تا لوټي 1 لک راوړه او 50,000 راوړه دغه عاملان چې د دیو کار هم دا وي د انسان وهمي کوي وهمي بیماری انسان ته به ورشې په تا چا دومره خطرناک څه کړي دي که نه او دا به وشي او دا به وشي او ته به پلان کې ته به چیلی راولې هغه به حلال کړو بیا به توره چرګې به راولې او دومره دومره به روپۍ راکړې دا صرف ستا نه مال لوټلو طریقه کار دی ها علماو ته ورشه ستا تا د چې تفسیر پړاو کړو ترجمه پړاو کړله دغه علماو ته ورسره خپل کلي عالم امام ته ورسه ورته یې مولوي صاحب زما دغسې تکلیف دی لږ زما علاج به کار دی زه څه وکړم دی به تاله پیسې ورته ورکړه په دم باندې پیسې ثابتې دي ابو داود شریف کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه هغه دیو په یو ځای کې شپه وه هغه خلکو نه روټۍ وغوښتله هغوی ورنه کړله ورته بیا د شپې په هغوی کې یو کس لړم وچی شو دیو راغی یا مار وچی شو دی صحابي دم کو خو د دم په بدل کې په عوض کې ورنه نیم کنډک ګډې بېزې واغېستلې دیو چې راله به نبي علیه صلات وسلام ته دا قصه وکړله نبي علیه صلات وسلام ورته ویل مال هم پکې څه راکړه هغې کې اشاره دی ته و چې دا مال بالکل حلال دی پاک دی نو په هغې باندې ثابت دي چې سړی نو خپلو علماو ته پیسې ورکوئ ښه ډېرې چې دم در باندې وکړي ښه ډېرې ډاکټر ته ډېر شی ورکړي مولوي صاحب ته چې راشي بیا 500 روپۍ ورکړي نو ښه ډېرې پیسې ورته ورکړي هغه ټیک ده خو هغه خلکو نه ځان ساته چې هغه دا وهمي جوړله کې په دې نوم باندې اکثر زنانه وي بس چېرته لاړې شي ما سره زه تقریبا دا 2011 خبره ده زه یو مدرسې کې وم ما یو ملګری و اما ته وایي زما یو لور ده هغه وایي چې ما باندې سحر چا ورته ویلي چې په تا باندې سحر جادو شوی دی اوس دی دومره ذهني مریضه کړې وه چې دی به کوم عالم ته بوتله هغه به ورته ویل هېڅ پې نشته دی نو ویل به دا نه پوهېږي چې کوم به ورته وویله هغه تعویزګرو له به بوتله او په دې خطرناک قسم جادو شوی دی هغې به ویل همدقه پوهېږي دا خلک وهمي ذهني مریضان شوي په دې سره نو خپل علاج په خپله وکړه ځان دم کړه خپله نشئ کولی یو عالم ته ورشه هغه به تا دم کړي انشاءالله الله به دې ټیک کړي دا صورتونه الله رالیږلي هم د دې دپاره دي او نن سبا دغه څیزونه ډېر زیات دي شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقي عثماني صاحب د احمد برکات هم لیکلي دي ما خپل پلار ته ویله مفتی شفیع صاحب رحمه الله مفتی اعظم پاکستان ته چې یاره اکثره عامل ته ورشي هغه چیک کړي هغه یاره په تا باندې څه شوي دي نو دا خلک هم دومره وزګار دي چې بل څه نه کوي په خلکو سحر جادو کوي بل ما ته هغه وویله وفرمیل چې دا ضروري نه ده چې څوک دې په تا سحر جادو وکړي کله کله د انسان دا یخته د نوکان دا په ناپاکه ځای کې وګرځي دې ته شیطانان راځي شیطاني اثرات پرې کېږي د دې نه په انسان باندې هغه شیطاني اثرات د سحر جادو راځي نو سړی دې کې مختلفو څیزونو کې خوراک کې مختلفو څیزونو کې خیال وساتي ځکه د دې نه هغه نو بهرحال که دغسې حالت پیښ شي انسان یو عالم ته ورشي خپل ځان چیک اپ وکړي خپل علاج وکړي ځکه بدنظري سحر جادو د انسان وجني بالکل تباه کوي انسان نو بهرحال د دې صورتونو نزول په دغه موقع باندې شوی نو الله دا صورتونه راولېږل قل اعوذ برب الفلق ووایه پیغمبره زه پناه غواړم په رب د سبا من شر ما خلق د سر د هغه څه نه چې پیدا کړي دی الله تعالی ومن شر غاسق او د شر د تیارې نه اذا وقبه کله چې ښه خوره شي ومن شر نفاسات او د شر د پکو کوونکو نه فی العقد په غوټو کې ومن شر حاسد او د شر د حسد کوونکو نه اذا حسد کله چې هغه حسد کوي قل ووایه پیغمبر اعوذ زه پناه غواړم برب الفلق په رب د سبا باندې فلق محترمو هغه فالق الحب والنوا کله دا دانه وچاودي او د دې نه تیغ راوځي دغسې دا شپې د تیاره وچاودي او د دې نه روڼ سبا راوځي د شپې په دې تیارو کې ډېر شرونه وي او چې کله سبا راشي هغه شرونه به دې سره الله تعالی ختم کړي نو په دې سره اشاره ده دې ته چې څنګه په ورځ راتلو سره د شپې د شرونو نه انسان ته حفاظت میلاو شي دقه شانتې د الله پناه کته حاصل کړل په هغې سره به د ټولو شرونو نه الله تعالی محفوظ کړي من شر ما خلق د شر د هغه څه نه چې پیدا کړي دي الله تعالی دلته روحاني او جسماني ټول شرور په دې کې راغله هغه چې څه قسمه شرور دي
هغه په دې کې راغله. خو د دې نه پس په خصوصیت سره بعضې څیزونه ذکر کوي. ولې؟ ځکه دا ډېر خطرناک دی. اول نمبر ومن شر غاسق، د شر د تیارې نه دا وخه به کله چې هغه خوره شي. ګورئ د شپې د تیاره چې کله شروع شي که نو زیاته شي، بیا په دې وخت کې موزي څیزونه ماران لړمانان هم د خپلو سړو نه راوځي، ډاکوان غلان هم راوځي، قاتلان هم راوځي، قتلونه د شپې زیات کېږي، ډاکې د شپې زیاتې کېږي، سحر جادو هم د شپې زیات کېږي. د دې وجې نه خصوصیت سره دا ذکر لله ومن شر النفاسات، او د شر د پکو وهونکو نه په لغت په غوټو کې النفاسات دی مؤنث راوړو یا خدا د نفوس صفت ته ومن شر نفوس النفاسات. نو نفس چې دی دا مذکر هم راځي مؤنث هم راځي، دې نه وجې نه نفاسات ورته مؤنث راوړو. او یا د دې وجې نه دا راوړله مؤنث چې دا سحر جادو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لبید ابن اعصم لونو کړی و. او یا د دې وجې نه چې دا سحر جادو د کم عقله خلک کوي، ناپوهه خلک یې کوي، د دې وجې نه نفاسات راوړو فی الوقت په غوټو کې. دیو هم په نبي علیه صلات وسلام باندې سحر جادو د دې قبیلې نه کړو، څه به یې ویله او پوکي به یې کول، غوټې به یې ورکولې. خطرناک قسم سحر او جادو په دې طریقې سره کېږي. ومن شر حاسد، او د شر د حسد کوونکي نه دا حسد کله چې حسد کوي. ګورئ حسد دا خطرناک شی دی. حسد څه ته وایي؟ د یو بل چانه د نعمت د زوال تمنا کول. ګوره مولوي صاحب له الله تعالی علم ورکړی دی، نو زه اوس وایم یاره دې مولوي صاحب له ولې خدای دا علم ورکړی دی؟ ما له یې که راکړی وی که نه دې سره مې کار نشته، خو دله یې ولې ورکړی دی؟ دې پلانکي حاجي صاحب ته الله مال ورکړی دی، نو ده ته ولې الله دا مال ورکړی؟ ما ته یې هم نه وی راکړی خو چې ده ته یې نه وی ورکړی. دې پلانکي ته الله حسن ورکړی، ده ته ولې دا حسن ورکړی؟ دې ته ویل کېږي حسد، او دا حرام دی. یو غیبته ده، غیبته هغه جایز ده په دیني امورو کې. زه وایم ده ته الله علم ورکړی دی، نو دله خو یې هم ورکړی، خو کاش که مال هم دغسې راکړی وی. ده ته الله مال ورکړی دی، نو ده ته هم صحیح ده، خو چې کاش ماته هم دغسې راکړی، نو دا جایز ده. غیبته جایز ده او حسد حرام دی. اسمان کې اولنۍ ګناه ده د حسد شوې وه. قابیل حابیل واقعه تاسو اورېدلو، اپاسر خپل ورور یې مړ کړ په ځمکه باندې، نه په اسمان باندې ابلیس هغه د آدم علیه السلام سره وکړو، په ځمکه د قابیل حابیل قصه وشو. په اسمان هم اولنۍ ګناه دا شوې ده، په ځمکه هم اولنۍ ګناه دا شوې. دا حسد چې د انسان تباه کوي، بربادۍ. ګوره دا حسد وي چې انسان پاسېږي بل ووژني. دا حسد و چې دغه یهودو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل منصوبې جوړولې. دوی ته پته و چې نبي صلی الله علیه وسلم رښتونی نبي دی، خو صرف حسد راغستی و. الله د بني اسرائیلو نه دا نبوت واغستو، بني اسماعیل ته ولې ورکو؟ د حسد په بنیاد پاڅېدل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل منصوبې یې جوړې کړلې، او چې په هغې ونه شوله ګوره سحر جادو یې وکړو. نو د دې وجې نه په خصوصیت سره د دې نه هم پناه وغوښتل. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ. په دغه تیر صورت کې د جسمانی افاتونو، د جسمانی دشمن نه د پناه حاصلولو ذکر و. نو په دې صورت کې د روحاني دشمن نه د پناه حاصلولو ذکر دی. کوم دشمن چې تا ته روحاني تکلیف در رسوي، نو په دې کې دغه دشمن ذکر دی. قل وایه پیغمبره اعوذ زه پناه غواړم برب الناس، په رب د خلکو. دلته رب ذکر کو او مخکې دلته رب ذکر کو. رب هغه چاته ویل کېږي چې هر څیز ته، هر مخلوق ته د هغې مطابق روزي ورکوي او د هغې طریقه په درجه به درجه هغه کمال ته رسوي. تاسو اوس وګورئ ماشوم تر هغې مطابق د مور پسې نه کړي، د هغې لپاره پی را پیدا کړي، چینه را پیدا کړي، تا چې نه ګرم وي نه یخ وي، د دې صحت ته نقصان نه رسوي دې ته. او ډاکټران وایم څومره قسمه غذاګانې چې د دې متبادل نه شي کېدلی. دغسې لوی کس تر هغې مطابق، زناور تر هغې مطابق، هر زنده سري ته الله د هغې مطابق هغه خوراک ورکوي. رب الناس مخکې رب الفلق ذکر لرل، دلته رب الناس ذکر لرل. ولې؟ ځکه چې مخکې کم شرورو، د کومو شرورو ذکر شو جسماني و، نو دا د انسان سره خاص نه و، د حیواناتو ته هم رسېدی شي بیماری. او په دې صورت کې چې کوم د روحاني تکلیف ذکر کېږي دا صرف د انسانانو سره خاص دي، هغه د نورو مخلوقاتو سره تعلق نه ساتي. دې وجې نه برب الناس ویله. ملک الناس بادشاہ د خلکو، الہ الناس معبود د خلکو. دلته د الله درې صفتونه راوړي، یو رب، دویم مالک، دریم نمبر الہ. دا درې ځکه ذکر لله
چې دا درې واړه په یو ځای صرف او صرف د الله صفتونه دي دا د بنده نشي کېدلی. اوس د ملک اطلاق به ولی شي په انسان باندې، مالک الدار د کور مالک وغیره وغیره. خو اوس د دې درې واړو صفتونو اطلاق په انسان باندې نه کېږي، دا صرف د رب صفات دي، د الله صفات دي. نو دې وجې نه رب الناس ملک الناس اله الناس. دویم نمبر علما وایي دلته تکرار راغلی، تاسو که وګورئ د الناس الناس پنځه ځای راغلی دی، برب الناس ملک الناس اله الناس فی صدور الناس من الجن والناس، دا پنځه ځای راغلی. دا خو تکرار دی، او تکرار چې په عربۍ ژبه کې موږ وایو دا خو شنی دی. علما ذکر کوي یو جواب د هغې دا دی چې دا مقام د مدح دی، د دعا دی، او په مقام د مدح او د دعا کې تکرار غوره وي. او دویم نمبر دا چې دلته تکرار هم نشته دی، د هر یو مصداق جدا جدا دی. برب الناس دلته مراد دی د ماشومانو رب، دا ول الناس نه مراد ماشومان دي، ځکه دلته رب ور باندې قرینه ده، ماشومان د تربیت زیات محتاج دي. ملک الناس دلته مراد د الناس نه چې دي هغه ځوانان دي، او قرینه او دلیل ور باندې ملک دی، ځکه سیاست او بادشاهت او حفاظت د ځوانانو سره تعلق ساتي. او دریم نمبر اله الناس د دې نه مراد بوډاګان دي، سپینګیري دي، اله ور باندې قرینه ده، ځکه انسان چې سپینګیری شي په دې وخت کې عبادت تر د زیاتې بیډړې ولګي. او څلورم نمبر صدور الناس فی صدور الناس دلته د الناس نه مراد چې دي هغه نیک عمل دي، ځکه شیطان چې وسوسې وراچي هغه نیکانو خلکو ته وراچي. او پنځم نمبر من الجنة والناس په دې کې هغه شریر مخلوق مخ انسانان مراد دي، او په هغې باندې قرینه هم دغه چې هغه وسوسې وراچي د خلکو زړونو کې. نو تکرار نشته دی. چا د خلکو اله الناس معبود د خلکو، من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسو اچونکي نه، الخناس چې رسته کېدونکی دی، پټونکی دی، پټېدونکی دی. ګورئ دا خناس د شیطان صفت دی، دی وسوسه ور واچوي بیا رسته شي. وسوسه ویل کېږي د پټ خفیه کلام په ذریعې سره انسان زړه ته خبره ور اچول او هغه ځان ته متوجه کول. داسې کلام چې هغه انسان اوري نه په زړه کې محسوسېږي، دې ته یو شیطان وسوسه ور اچوي او فرشتې انسان ته القا کوي. کله د انسان زړه ته د نیکۍ خبره راشي، د فرشتې مقرر وي هغه القا کوي د بنده ته، او د بدۍ خبره چې راشي تا مایله کوي، د شیطان وي ستا هغه سینې ته هغه وسوسه در اچوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د انسان په د زړه کې دوه خانې وي، په د یو کې شیطان وي، په د یو کې هغه د ده ملګری وي، فرشته وي. کله چې د انسان د الله د یاد نه غافل شي نو دا شیطان چې د خپل مخوکه خخه کې بدی کی، او چې کله د الله را یاد کی، الله وایي، ذکر وکړي، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، قرآن وایي، د نیکانو خلکو مجلس ته راشي، الله را یاد شي، دا شیطان بزدله دی، رسته شي، شاته شي. نو د دې وجې نه ورته خناس ویلی دی. الذي هغه وسوسه اچوونکی خناس یوسوسو چې وسوسه اچوي هغه فی صدور الناس په سینو د خلکو کې، یعنی د خلکو په زړونو کې دی وسوسې وراچي. من الجنة والناس دلته دا بیان کوي د هغې، من الجنة د پیریانو نه دي، والناس او د انسانانو نه دي. دا د پیریانو په شکل کې هم دی، انسان ته په نظر کله نه راځي. نو دلته د هغې بیان وکړو، د انسانانو په شکل کې هم دي، د پیریانو شکل کې هم دي. کله خدا تا ته په نظر نه راځي وسوسه در اچي،
د مونځ نه دې منع کوي، د صحیح عقیدې نه دې منع کوي، د اهل حق علماو نه دې منع کوي. کله د انسان په شکل کې راشي، تا ته مخامخ ته په نظر ګوري، دا څه کوي؟ دا تر دین نه منع کوي. هلته آواز ځي بغیر جنریټر نه که پکې ور باندې بند کوي که نه خیر. صحیح ده، صحیح ده ولګه. نو دا کله د انسان په شکل کې وي، د راشي د انسان په شکل کې ستا منځونه بربادوي، ستا عقیده نظریه عمل بربادوي. تاسو نن سبا ګورئ که نه د انکار حدیث نارې لګېږي، د ملا په شکل انسان پرېږده، د ملا شکل کې لګېږي. کله وایي تراویح نشته دی، کله د معراج د واقعې نه انکار کوي، کله د سحر جادو د اثر نه انکار کوي. کل کر لګیا د عقل په بنیاد د حدیثو مخالفت کوي، مقابله کوي ظالم. کله دی په یو شکل کې راشي، تا د علماو نه بد نه کوي، د علماو دشمني به کوي، د اهل حق علماو. کله به دی راشي تا به د دین د امامانو نه هغه دغه کوي، کله به دی راشي د عقل په بنیاد به د عذاب قبر نه انکار کوي. نو دا ټول د انسانانو په شکل کې چې تا ته راشي وسوسې درته راشي. نو موږ او تاسو ټول به د هغې نه ځان ساتو انشاءالله العزیز. د دواړو دشمنانو مقابله به کوو، د هغې نه به ځان ساتو. او مقابله به یې څنګه کېږي چې موږ تاسو خپل اهل حق علماو ملګرتیا وو. یقین وکړه د څومره شیطانان چې راځي که نه، اول تا په ملا باندې بد نه کوي. مرزا غلام احمد قادیانی کې تاسو وګورئ، دغه تحریرات تاسو مطالعه کوي، یقین وکړه په هر دویمه خبره باندې هغه په ملا پسې کنځل کوي. جاوید احمد غامیدي غټه فتنه ده د دې وخت د انکار حدیث. د هغه کلیپونه که تاسو اورئ، هر دویمه خبره ملا په خلاف. دا اوس چې د انکار حدیث کومه فتنه راچوه تر پېښور کې، یقین وکړه دا هر دویمه خبره په مولا پسې بتره، ځکه هغه ته په دیو ته پته ده دا مولا د دین پاسبان دی، چوکیدار دی. تر څو پورې چې دیو د دې قوم اعتماد د علماو نه نه اوچت کړی، تر هغه وخته پورې د دیو غلط او باطل عقاید نظریات نه چلیږي. نو موږ تاسو به د عالم د اهل حق علماو کلکه ملګرتیا کوو انشاءالله العزیز. د دیو لمنې به نه پرېږدو انشاءالله. او یقین وکړئ محترمو، نن سبا د ټوله دنیا لګیا ده بدینی خورول غواړي، زما ستا دین تهذیب ختمول غواړي. د هغوی مخې ته رکاوټ د مدرسې دي، دا علما دي. د دې وجې نه نن بین الاقوامي دنیا پوره کفر زما ستا حکمرانان ملګري دي، دا ته مجبور دي دا د مدرسو د ختمولو سوچ کوي، دا د علماو طلباو د ختمولو د کمزورو کولو سوچ کوي. تاسو ته مخکې ما مولانا صاحب وویله دلته یو چا ځمکه ورکړې ده او بیا په هغې مدرسه جوړېږي، ګورې په دې سیزونو بل چړ کر به دې کې حصه واخلي. تاسو ته پته شته دی دا زموږ د ملک اربونو روپۍ بجټ وځي، تر اوسه به تاسو نه یې کتلي. په دې بجټ کې د ډمانو حصه شته دی، په دې کې د سلیماګانو حصه شته دی، په دې کې د ډمتوب دپاره حصه شته دی، حتی چې مړه په دې کې د هندوانو د سیکانو دپاره حصه شته دی. په دې کې زموږ د جومات مدرسې د عالم قاري حصه نشته، 15 روپۍ پکې نشته دی د دې بجټ کې. بلکې دا خو لا پرېږده، خو د دې ختمولو کوشش کوي. تاسو ته نشته دی په طریقه ښارونو ته راشئ،
ستاسو علاقو ته به نه را رسېدلی الله دې نه را رسوي مونږ ته چې راشي فارم راته ډکوي ټول زور یې په دې تاسو ته چانده څوک درکوي ما ټول زور هم په دې لګي تاسو ته چانده څوک درکوي ما ورته تېر ورځ کې ما ورته ولاکه مونږ ته معلومي چې څوک یې راکړي څوک متعین څوک نشته دی دې کال له یو څوک خدای مهربانه کړي 10 کسه 20 کسه 50 کسه هغه راشي مونږ دا اوس تقریبا 15-16 طالبانو مونږ سره یقین وکړه 15 لکه روپۍ صرف د هغوی په 15 ورځو د لنګر خرچه وه صرف خو مونږ ته نه وه پته چې دا چار یو ملګری بل د الله په زړونو کې ور اچول دینداره خلک دی الحمدلله مسلمانان د عالم مدرسې جومان سره دی مینه ساتي ما ورته ویل څوک متعین نشته دی مونږ ته نه دي را معلوم چې تاسو ته بې چې زور ولګو ما ورته ویله ما ورته ویل یو سپین ږیری کاکا و د مومندو د پېښور کې به اوسېدو دا ما ته معلوم و دا به هر کال راغی ما سره به دفتر کې یوازې کېناستو ما ته به یې ویل اوبه هم نسکمه چې څه رانه وړې راته بیا به پیسې را واخېستې ما ته به یې کېښودې ویل دا واخله مدرسې ته ما ورته ویل هغه کاکا تېر کال وفات شوی دی زه بیمار وم زوی ما ته کار وکړ ویله زمونږ بابا خو وفات شو زه ورته بیا ورغلم ما ورته ویل هغه یو کاکا راته را معلوم دی که وایي چې قبر یې ته دروخم الله دې په قبر باندې کورونه رحمتونه راووري امین ووایي د دې خلکو مطلب دا دی چې دا معلوم کی اوس که ته مدرسې سره تعاون کې نو چې په تا دباو ته ولې ورکې د مدرسې له پیسې ته ولې تعاون کې ستاره پیسې رقم تا به تنګ کي ارغمال به دي کي چې ته په مدرسو د خپل تعاون بد کې د دې خیال لري چې په دې طریقې سره به د مدرسې کمزوري چې دا به ختم شي او دا د بین الاقوامي دوریانو مجبور دي دا خلک ځکه هغوی ته پته ده تر څوم چې دا مدرسې د علما د قاریان نه وي ختمې کړي تر هغه وخته پورې د مسلمانانو دین ختمول د دیو دین کمزوری کول د دیو تهذیب ختمول دا خوب او خیال دی د څوک هم نشي کول نو تاسو غواړئ چې ستاسو دین ختم شي غواړئ چې ستاسو تهذیب کم یقین وکړئ چې دا مه کمزوري کوئ که دا هم کمزوري کړئ را روان نسل به اسلام نه پیژني قرآن به نه پیژني خپل تهذیب به نه پیژني حلال حرام به نه پیژني د مور پلار حقوق به نه پیژني دلته په معاشره کې هغه حالت شي چې اثرات را رسېدلي دي وایي بچی پلاسېدو خپل مور پلار یې په تومانچه باندې وویشتل نن زموږ میډیا دغسې بچي نه هیرو جوړوي امت ته پیش کوي نو برای مهرباني محترمو د علماو ملګرتیا وکوي مالی تعاون ورسره مو وکوي د دې ضرورت پوره کوي پورې مونږ خو خیال لاوي دا مولایان مونږ ته دغسې ښکاري مونږ چې داسې ضرورت نه لري یقین وکړه دا ضرورت لري دا خلک دا مشکلات لري دا خلک خو دیو خپل ضرورت او مشکلات دباو کړي دي ځکه دیو ته پته ده مونږ هغه معاشره کې ژوند تېرو چېرته چې زما د مسلمان ملک او ریاست په خزانه کې د ډمه مې حصه شته دی د جړام پکې حصه شته دی زما د ملک په خزانه کې د یو عالم او قاري لپاره حصه نشته دی بلکې هغوی ته پته ده دلته خو نن په مقدس مکه باندې چې نسبت دی د رب دغه کتاب د قرآن سره شو د دین سره شو قسم دی د انسانیت په دایره کې هم څوک نه حسابوي دلته یو ډم څوک وولي سبا ته قاتل گرفتار شي یو جړه څوک وولي قاتل گرفتار لیکن په دې ملک په سونو علماء دیو شهیدان ډو د قصه روانه ده تر اوسه پورې د یو عالم د قاتل پته نه لګي اگر شیخ زندان شهید د قاتلانو تر اوسه پته نه لګي اگر شیخ سے مولق شهید د قاتلانو تر اوسه پته نه لګي هغه په سونو علماء باندې جرم د دیو څه دی صرف ستاسو د دین او د تهذیب حفاظت دی بس دیو چې د پوره دنیا د تیرو ورځو کې روزې نه مخکې ما نه ثوابۍ کې یو نیوز والا تپوس وکړو ما ته وایي په دې مهنګایۍ کې د هر طبقه والا راووتله احتجاج یې وکړو ستاسو ملایان راونه وتله چې زموږ تنخوا دې زیاته شي تاسو په جومات کې موږ له 10,000 روپۍ تنخوا راکوئ نو په دا 10,000 روپۍ باندې څه کېږي په دا 10,000 روپۍ باندې خو ماشومانو چې کوم سکول ته ځي دا خو هغه هم نه کېږي تر اوسه پورې د علماو په دې احتجاج ونه کړو چې دا زمونږ وینې ولې بهیږي او څوک یې بهیږي مونږ ته د حفاظت میلاو شي تر اوسه پورې علماو دا احتجاج نه دی کړی بیا پر پیسو دپاره څه وکړي خو محترمو دا یاد وساتئ د دې علماو په حق کې به الله مونږ رانیسي او خامخا به هم رانیسي دلته خو یې رانیولي یو د حالت تاسو ګورئ لیکن د قیامت د ورځې به څه حالات وي الله دې حفاظت وکړي مقابله مه کوئ د علماو مخالفت مه کوئ هسې نه د الله په دربار کې د علما ونه درېږي ګریوان ته دې لاس در وانه چوي چې هو پروردګاره مونږ خو د ټوله دنیا دشمني په سر اخیستې وه دې خلکو خو زمونږ وینه نه ګڼله
دا مونږ ورته انسانان هم نه ښکارېدو مونږ خو د هر څه برداشت کړي وو د دې قوم د تهذیب او د دین د حفاظت دپاره خو پروردګاره د خپل قوم هم دشمن شو دیو مقابلې ته راووتل دیو هم زموږ مخالفت شروع کړو یقین وکړئ هغه ورځ به بیا ډېره سخته ورځ دی الله دې به مو وساتي نو د علماو ملګرتیا وکړي کوو به ملګرتیا انشاءالله کوو به انشاءالله خو ملګرتیا ورسره د پیسو هم وکړئ صرف د دغې نه زموږ خلک موږ د پښتنو حالت دا وي دلته جومات مدرسې ته راشي و یاره مولوي صاحب ډېره دعا درته کوم نو ته دعا مه کوه ته ورله ضروریات پوره کړه دعا به درته هغه وکړي 24 ګنټې قرآن وایي ته دعا هم کوه خو ستا اصل کار دی دیو ضروریات پوره کړه دیو تر مدرسې د بلډینګ ضرورت دی دیو تر پنکو ضرورت دی دیو تر مالی تعاون نور ضرورت دی کوشش وکړه دا ورته پوره کړه دعاګانې د هغوی نه واخله دا به کوو که نه انشاءالله بهرحال دغه یو څو خبرې ما وکړه اخریني صورتونه ما وویله زه بیا د هغې ترجمه کوم بیا مخکې د اول او اخر کې هغه زه اخره کې به ووایم دغه ترجمه کوم بیا چې کوم ملګري ترجمه کې شریک وو هغوی دپاره قل ووایه پیغمبره اعلان وکړه اعوذ برب الفلق زه پناه غواړم په رب د سبا من شر ما خلق د شر د هغه څه نه چې پیدا کړي دي هغه الله ومن شر غاسق او د شر د تیارې نه اذا وقب کله چې خوره شي هغه ومن شر النفاسات او د شر د پکو وهونکو نه فی العقد په غوټو کې ومن شر حاسد او د شر د حسد کوونکي نه اذا حسد کله چې حسد کوي الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل وای پیغمبر اعوذ ز پناه غواړم برب الناس پر رب د خلکو ملک الناس بادشاہ د خلکو الہ الناس معبود د خلکو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسو چونکي خناس رست کیدونکي نم پټیدونکي نم الذي يغا يوسوس چې وسوسه وراچي په صدور الناس پسینو د خلکو کې من الجنتی د پیریانو نه والناس او د انسانانو نه ګورې د قرآن ختم شو په اول او اخر کې ربط سو اوله کې سورة الفاتحه وا الحمد پدې کې تاسو وګورئ پدې کې د الله حمد او ثنا به ذکر شوله په د الله نه موږ دعا وکړه د صراط مستقیم نو کله چې صراط مستقیم نصیب شي نه غلار انسان ته به دشمنان بدل لار زیات ناس ادي وجنه په اخر او خاتمه کې موږ تر وخدل چې هدایت درته ملاو شو اوس په دې هدایت باندې کلک اوسېدل ضروری دي نو د دشمنانو خپل حفاظت وکړه اخر کې حفاظت طریقه را تر وخدله او دویم نمبر تاسو ګورئ شروع شو ور بسم الله الرحمن الرحیم د بانا بسم الله د بانا او خاتمه وکړه په الناس د سین باندې دا دواړه چې موږ یو ځای کو بس معنا دا کافی الله زموږ او تاسو لپاره کافی دی که کله موږ او تاسو په الله باندې باور وکړو تعلق هم د الله دربار سره جوړ کړلو هغه به زموږ او تاسو د دنیا او آخرت لپاره کافی شي قرآن مجید په دې ختم شو زموږ د علماو طریقه دا ده بلکې حدیث کې راځي چې ختم شي بیا شروع کول پکار دي چې شیطان سره په هغې زور ملو ځکه شیطان خو خیال لري بس ختم شو نو ختم نشو چې موږ بیا شروع ولګو نو د اول بس لفظي ترجمه وکړم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله تمام ثنا صفتونه ثابت دي خاص الله رب العالمین چې رب د مخلوقات لري الرحمن الرحیم ډیر زیات مهربان رحم کوونکې کې د مالک یوم الدین مالک د ورځې د قیامت ایاک نعبد مون خاص تا عبادت کو و ایاک نستعین او خاص د تانه مدد غواړو اهدنا الصراط المستقیم وخه مون تلار نیغه صراط الذین لار ته کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی پاغوی باندې غیر المغضوب علیهم نه د غضب کړی شوی پاغوی ولد ضالین او نه ګمراهان دي آمین الله رب ذوالجلال دې په خپل دربار یې کې قبول او منظور وګرځي کمل زنانو نارینو پر ختم کې شریکو زغوی ته مبارکباد پیش کوم الله رب ذوالجلال دې ستاسو د علاقې دغه سلسله په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي واخر دعوانا الحمدلله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات کریم پروردگار زموږ د ټولو نه راضي شه الله زموږ په حال باندې رحم وکړه الله دلته ستاسو کتاب قرآن مجید ختم شوی دی رب ذوالجلال په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځو مولانا اسرار صاحب حفظه الله او مولانا زیشان صاحب حفظه الله چې هغوی یقینا په دغه روزه کې به مسلسل یو سپاره نیمه سپاره دا ویل سخت زور غواړي سخت تکلیف برداشت کولی تاسو که وګورئ چې ترجمه هم سره اسی تلاوت هم سړي ته ګران وي
نو بیا هغې ترجمه کول په دې حالاتو کې یقینا لوی مشقت دی برداشت کو الله دې ورته پوره بدلې ورکړي د هغوی دپاره د دې د والدینو دپاره دی الله ذخیره د آخرت وګرځوي رب ذوالجلاله څومره نارینه زنانه په دې کې شریک شوي هغوی ته هم ته پوره بدلې ورکړي پوره خیرونه او اجرونه ورته ورکړي الله دا سلسله همیشه قایم او دایم وساتي د پوره محلې والا دپاره د خیر ذریعه وګرځي الله دلته چې کوم دا د نارینه او زنانو مدرسې شروع دي چا چې دې له ځمکه ورکړې ده چا پکې څه تعاون کړی الله د خپل شان مطابق هغوی ته دنیا او آخرت کې پوره بدلې ورکړي الله دې خلکو ته توفیق ورکړي چې دې مدرسې دې ورته جوړې کړي دا ورته برابر کړي روحاني او جسماني وجود او ترقي نصیب کړي کریم پروردګاره دلته څومره نارینه زنانه شریک دي ستا د کتاب ختم شوی دی زړه کې څه جایز حاجات دي الله ته ورته ټول پوره کړي الله دلته څومره نارینه زنانه مریضانې ناستې شفای کامل عاجله مستمره نصیب کړي الله حاضر مجموع کې رچا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد نصیب کړي د چا چې اولاد ستر نیک عمل صالح ورته لوی کړي الله موږ د دنیا او آخرت د پریشانو مشکلاتو رسوایي نه وساتي موږ باندې دنیا او آخرت کې د خپل حیا پردې راواچي الله دې نه یو ملګری خالی جوړی محروم نه لګي الله چا چې دغه مولانا صاحب دې سره تعاون کړی دی د دې سره محبت کړی دی څوک ورسره ساتي الله ته ورته خپل شان مطابق خیرونه بدلې ورکړي نن د پروګرام په انعقاد کې چا څه قسمه محنت کړی دی کوشش یې کړی دی مالی جاني الله هغوی ته هم ډېر خیرونه ورنصیب کړي څومره زنانه دلته خط شریکې دي نن په جلسه کې یا تفسیر کې شریکې وي رب ذوالجلاله هغه ټولو زنانو نارینهو ته الله د عزت د خوشحالۍ د حیا ژوندون نصیب کړي مونږ ټول د دنیا او آخرت د رسوایي نه وساتي الله د علماء دیوبند اهل سنت والجماعت دغه پاک او مبارک او مقدسه قافله دنیا او آخرت کې د ملګرتیا زموږ نصیب کړي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين آمين برحمتك